د یوې ډوډۍ د وجې څخه الله تعالی به 3 کسان جنت ته بیایي. د حدیث مبارک ته غوږ ونیسئ چې نبی علیه الصلاة والسلام څه فرمایي. تا خپل کوروالا ته حکم وکئ چې ډوډۍ پخه که چې مسکین ته یې ورکړو بطور صدقه بطور خیرات. او کوروالا دې ولاړه سو ډوډۍ یې پخه کړله ډوډۍ یې تیاره کړله او د هغه وروسته یې ډوډۍ خادم ته یا هلک ته یا یې خپل زوی ته دا ډوډۍ ورکړله چې دا مسکین ته وروړه او هغه ورسوله نو د دې صدقې د وجې څخه به الله جل جلاله 3 سره جنت ته داخل کړي. خاوند یې حکم ښځې ته وکړي چې ډوډۍ پخه کړه او ښځې یې ډوډۍ پخه کړله او دا زوی یې ډوډۍ وروړه د مسکین ته نو د دې د وجې څخه به د خیرات د دې صدقې د وجې څخه به الله تعالی 3 سره جنت ته بوځي هم خادم او هم دا خاوند او هم ښځه. نو ای زما عزتمند ورونو مسلمانانو چې کله هم تاسې یو وجه سړی ووینئ مسکین ووینئ نو تاسو هغو ته ډوډۍ ورکوئ. کله چې هم یو مسافر ستاسو مسجد ته راسي ستاسو کلي ته راسي نو هغه مسافر ته ډوډۍ راوړه. کور ته بیایه که په کور کې ځای نه لري پیټک نه لري نو په دغه مسجد کې ډوډۍ ورته راوړه. داسې مه کوه چې کله یو مسافر یو مسکین ته په مسجد کې ووینې پخوا به د 2 رکعته نفل کول په مسجد کې به د ذکر کوئ یا به د دعا کول چې کله د مسافر ووینئ مسکین دې ولیدئ چې مسجد ته راغلی په هغه ورځ سنت لا نه کوئ فرض لمونځ وکړئ سنت کور ته ورسئ. داسې مه کوه چې کله هم ته مسافر ووینې مسکین ووینې نو هغه په نس مړوه. د دې د وجې څخه به الله جل جلاله تا جنت ته داخل کړي. چا چې په کور کې ډوډۍ پخ کړې که هغه ستا لور وي که هغه ستا ښځه وي که هغه ستا همژور وي چې هر څوک هغه ډوډۍ یې پخ کړې وي الله جل به هغه جنت ته داخل کړي. او ته چې چا ته ووایې دا ډوډۍ ورله مسجد دلته یو مسکین ناسته یو مسافر ناسته او هغه دا ډوډۍ راخڅې ده هغه ته ورورسي الله جل به دغه کس هم جنت ته داخل کړي. نو د یوې ډوډۍ د وجې څخه الله جل جلاله 3 کسان جنت ته بیایي.